اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم لیبر منسٹر جناب فضل شکور خان صاحب، چیئرمین ورکرز ویلفیئر بورڈ، سیکریٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ، ڈائریکٹر ایجوکیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان، محترم پرنسپل صاحبان اور تمام ووکیشنل سینٹر سٹاف اور معزز مہمانوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میں آپ کی میزبان ووکیشنل انسٹیٹیوٹ فیمیل چارسدہ کی اسٹوڈنٹ شازہ عمران آج کی اس تقریب کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قول کے ذریعے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اس رحمان الرحیم کے نام سے کرتے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری چارسدہ ووکیشنل سینٹر کی طالبہ سنبل کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ترجمہ: کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اب اس ذات کی تعریف جس کی محبت میں میرے رب نے یہ کائنات بنائی، اس پاک نبی کی شان میں نعت پیش کرنے کے لیے چارسدہ ووکیشنل سینٹر کی طالبہ ثنا کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ
اللہ کا فرمانا لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمانا لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کی جو مظہر مولا کا تلا ہے وہ صاحب رف شب معراج ہوا ہے وہ ذات کی جو مظہر مولا کا تلا ہے وہ صاحب رف شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت جیسی نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے جزاک اللہ رزق اگایا ہے زمین ہے تو سبھی کا لیکن رزق اگایا ہے زمین ہے تو سبھی کا لیکن پھر سرے راہ غربت کا تماشا کیوں ہے روشنی جس کے پسینے سے جنم لیتی ہے روشنی جس کے پسینے سے جنم لیتی ہے وہ مزدور اجالے کو ترستا کیوں ہے السلام علیکم Mr. President and everyone, thanks for your get together here and giving your precious time on this occasion. I am going to deliver a speech on life of a laborer. Work is worship. The word labor implies manual labor or work done with hands. All forms of labor are valuable and should be respected. The percentage of people under the poverty line in our country is comparatively high than other countries, so the standard of living is very low. In Pakistan, worker is unable to provide with a healthy living for his family, and in the case of female workers, they are not provided with assistance in case of need. Hence, the labor welfare has much to do in the country. As the percentage of trained workers in Pakistan is very low, it is necessary to have training facilities for such a vast labor force. Mr. President, here are some major problems in life of labor to be solved. Low wages, unsafe and unhealthy working conditions, lack of job security, inadequate access to health care and social protection. Mr. President, limited resources and more mouths to feed children are employed in various forms of work. Illiterate parents do not realize the need for a proper physical, emotional and cognitive development of a child. Today, child labor in Pakistan is the most prominent issue of all the social issues. ہاتھ پاؤ یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، ہاتھ پاؤ یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں. فخر کرتا ہوں کہ کاتا ہوں فقر رزق حلال، فخر کرتا ہوں کہ کاتا ہوں فقر رزق حلال، اپنے وصف قلندر پہ تو معرور ہوں میں. والسلام. ویل ڈن. اس تقریب کے انعقاد اور ووکیشنل سینٹر کے ایگزیبیشن کے لیے چارسدہ ووکیشنل سینٹر کی پرنسپل مس وجیہ کلیم اور باقی تمام سٹاف نے دن رات کی محنت سے منعقد کیا ہے. اب میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ کر اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فضل شکور خان، منسٹر لیبر خیبر پختونخوا،
پختونخوا، سیکٹری بورڈ ابرار شاہ صاحب، محترم خواتین جو باہر سے آئے ہیں چیمبر کی طرف سے، شعیب صاحب ڈاکٹر ایڈمنسٹریشن، میرے ووکیشنل کے پرنسپلز، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، السلام علیکم۔ زخو بیا خبر منسٹر سے تو کما چې یا په پښتو کې خبرې کوم یا په انګریزي کې، پښتو به ځکه ښیي چې انګریزي کې به هغه څه ونه کړی شو چې څنګه په پښتو کې به وکړو۔ اوله خو زه منسټر صاحب ته د خپل سیکټري بورډ د طرفه، د خپلې ادارې د طرفه، د ووکیشنل انسټیټیوټ 400 د امانګړ، مردان، پشاور او حکیم آباد د طرفه، زما په 400 کې موجود هایر سیکنډري سکولونو د طرفه او د دې 400 د طرفه سره ته زه ویلکم کوم، په خیر رالی ورته وایم، خوش آمدید ورته وایم۔ ورکر ویلفیر بورډ یو اداره چې کم د دې ورکرز د بچو د فلاح بهبود دپاره قایم شوي ده، دې کې 3 قسمه ایجوکیشن سروسز سر مونږ ورکو۔ یو ټیکنیکل ایجوکیشن دی، 18 زمونږ ټیکنیکل انسټیټیوټس دي، یو جنرل ایجوکیشن دی چې کم نن سبا 43 زما ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری انسٹیٹیوٹس دی، 9 انسٹیٹیوٹس چې کم ووکیشنل دی چې هغه د زنانو د پاره بلو میټرک او اباو میټرک چې څونه زنانه دي هغې ته 2 months 4 months 6 months او ایون DAE ډپلوما اف ایسوسیټ انجینئر ټیلرنګ اینڈ ډیزایننګ دا مونږ په 4 ادارو کې لانچ کړی ده۔ سر زبر د ووکیشنل چونکہ دا پروگرام د ووکیشنل دی، د دې په وساطت سره به لږ مختصر خبره وکم، اگر چې مونږ خو پریزنټیشن هم دغه سلسله کې تیار کړی دی۔ سر زمونږ د ووکیشنل 9 انسټیټیوټس دي، په دې 9 انسټیټیوټس کې مونږ 2 months نواله د 3 کالو پورې مختلف کورسز خایو۔ د کورسز د پاره تعلیمی شرط د DAE د پاره میټرک ساينس ته، د DAE نه علاوه چې کم دي که بلو میټرک والا هم دي، مونږ سره په هغې کې هم کورسز مونږ کوو۔ سر زمونږ ووکیشنل ادارې زیات تر زمونږ خپل انسټیټیوټ دي، خو څنګه چې زمونږ تاسو ته د امانګړ خبره کړې وه او دلته دا 400 ده، د دیو خپل انسټیټیوټس لږ ایشو دا دي چې په کمیونټي سنټر کې هلته زما انسټیټیوټس دي، نو دا خو سیکټري صاحب ناست دی، دا خو د آفس خبرې دي، خو څه لږ ایشوز په هغې کې به مونږ ته ستاسو سپورټ پکاري۔ د دې ورځ په حوالې سره مونږ صرف تاسو ته د دې 400 عوامو ته او کم چې زما خپل سټاف ته هغې ته د ووکیشنل کنټریبیوشن چې په ووکیشنل کې زما بچی ہوم اکنامکس سره ریلیټډ، د ټیلرنګ سره ریلیټډ، بیوټیشن سره ریلیټډ او پلس د دې ټیکسټایل نه جوړ شوي څیزونه چې کم مارکیټیبلیټي هم مونږ کولی شو۔ دا نن ایگزیبیشن زمونږ د دې پرپز دپاره دی چې ستاسو په نوټس کې راولو چې ورکر ویلفیر بورډ ووکیشنل انسټیټیوټ کم کم آئٹمس تیاروي، بچو نه څه قسمه سکل اورینټډ څیزونه تاسو ته د ښودو یو غرض دا دی چې کم څیزونه زمونږ په لارج سکیل جوړېدی شي، نو چې مونږ د هغې لکه د چیمبر دغه محترمه مونږ د دې دپاره راغوښتي ده چې که فرض که سکول بیگز دي، د لیډیز بیگز دي، یونیفارم دي، که څه څیزونو کې دیو مونږ سره کولابریشن وکړو او مونږ ډیمانډز د مارکیټ نه اخلو، زما د بچی یې تیاری، نو یو خو به مونږ ته ریونیو جنریټ کېدو سورس راشي، دویمه به د دیو هغه سکل فردر انهانس کیږي۔ سر ووکیشنل انسټیټیوټس تر اوسه پورې په ډېر لږ ریسورسز کې هغه خپل سسټم هم هغه 9 د سټارټ نه تر اوسه پورې خپل کنټریبیوشن ښه کنټینیوسلی روان دي۔
سیزونو کې تھینکس ټو اور سیکرټری صاحب اوس ریسنټلی زمونږ د فائنینشل سے ایشوزو دیو ته څه لګې لګې پیسې پکار وې نو زه ستاسو په مخ کې د خپل سیکرټری صاحب شکریا ادا کوم چې تاسو په ډایرکټیوز باندې لاس میټینګ کې دیو ریلیز وکړو ټول پرنسپلانو ته هغه پیټي کیش ټایپ میلاو شوې د دیو هغه چې کم ایکسپنسز دا ایگزیبیشن سر په ډېر شارټ ټایم کې د 15 ادارو خاص کر د 400 چې کومه پرنسپل وه د هغې سره کولیبریشن وکړو په ډېر مختصر ټایم کې هغوی ډېر ښکلی یو پروګرام ارګنایز کو تاسو ته سر ما ویلیو چې داسې دا پروګرامونه به سیریز پروګرامي په هر سټي کې په هر اداره کې به مونږ کوو شروع مو د 400 نه ځکه واخیستله چې چونکې سر یو خدا تاسو ته لږ نږدې پرېوتله او چیریټي بګینز ایټ ہوم نه مونږ آغاز وکړو سر زمونږ د دې سټاف لږ ایشوز دي خو دا اوس موقع نه ده هغه به بیا د دیو تاسو سره یو میټینګ کیږي د سیکرټري صاحب په رهبرۍ کې هغې کې به بیا مونږ خبرې کوو سر زه ستاسو شکریا ادا کوم چې په دې دونه خپل بیزي شیډول کې تاسو مونږ له ټایم راکړو زما د دې سټاف او زما د دې بچو رهنمایي مو کړه حوصله افزایي مو کړه مونږ له مو عزت راکړو تھینک یو ویری مچ زه د خپل ایډي ووکیشنل او د پرنسپلانو ورسره دلته موجود د دې ټولو سامعینو زه شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی مونږ له عزت راکړو دا ستاسو اداره ده دا ستاسو د سروسز دپاره ده د دې به مونږ په شریکه د پرمختګ کوشش کوو تھینک یو ویری مچ سر تھینک یو ٹو آل آف یو اب میں چیف گیسٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ووکیشنل سینٹر 400 کی طرف سے جو ایگزیبیشن ہے اس کے بارے میں وہ اپنے خیالات پیش کریں بسم الله الرحمن الرحیم الخو زه سیکرټري صاحب ستاسو د ټیم ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې دا پروګرام هم ارینج کړو او ما له موقع راکړه او بیا د ستاسو ټولو سټاف هم ډېره مهرباني ډېره شکریا چې دا دونه پروګرام هم جوړ کړو زموږ ټول ډپارټمنټ مشران راغلي د هغې لپاره زه ستاسو ټولو ډېر مشکور یم انشاءالله اوس به ستاسو را ایګزیبیشن چې دی هغه به هم ګورو او چې کوم دلته ډایرکټر صاحب د ایجوکیشن والا خبرې وکړې چې کومې کمی به شی دي انشاءالله تعالی راتلونکي ټایم کې به موږ کوشش کوو چې ستاسو ټول هغه مسلې چې دي هغه موږ حل کړو سیکرټري صاحب سره خبرې کېدې نو هغوی ته ما وویل چې دا حال دغه چې دی د دې مینټیننس څنګه وي نو دوی ویل چې دا هم په موږ باندې نو هغوی هم دا وویل چې موږ ته مخکې 2-3 کاله ریلیزز ډېر کم شوي دي خو سخت کال الحمدلله ریلیز راغلی دی نو انشاءالله سر دا هال چې دی او بلکې زه به دا ووایم 400 چې دغه تاسو په پرایورټي باندې واچوئ نو دلته چې کوم مسلې مسایل دي هغه به موږ انشاءالله تعالی کوشش کوو چې حل کړو بل خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو دا پروګرام چې دی دا ووکیشن او ټیکنیکل ایجوکیشن سره تعلق ساتي زما همیشه له دا سوچ دی او زه به هم چې دا کوم ډېر زموږ د پارټۍ لیډرشپ دی د هغوی هم دا یو سوچ دی چې هر سړی چې دی هغه ډاکټر نشي جوړېدی انجینر نشي جوړېدی دا د الله پاک یو تقسیم دی څه ذهنونو له زیات صلاحیتونه ورکړي څه له کم صلاحیت ورکړي څه له هغه دا کم ورته زه نه وایم خو هغه په بل طرف کې صلاحیت ورکړي نو دا ټیکنیکل ایجوکیشن یو داسې شیز دی چې دی باندې زموږ چې کوم هغه ملګري چې کوم د ډاکټرۍ او د انجینرینګ هغې طرف ته د هغوی هغه ذهن داسې نه ځي نو پکار دی چې موږ هغوی دې طرف ته مایله کړو زه د سلمان بھائی ډېر زیات تعریف په دې موقع خامخا کوم دوی ما له 2-3 بریفنګز راکړل او د دوی چې کوم زموږ په ډپارټمنټ کې د ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم کارکردګي ده نو هغه زه وایم چې د هغې یو موږ د ټولو دنیا ته هغه موږ وښایو زموږ بدقسمتۍ دا دی زموږ د دې ډپارټمنټ هغه ماینس چې دی هغه ټولو خلکو ته هغه نیګیټیو زموږ ایمیج چې دی هغه پرې پوره صوبې کې مشهور دی خو چې زموږ د ډپارټمنټ کوم هغه پازیټیو پکچر دی هغه هېڅوک هم نه پورټرې کوي پکار دی چې موږ د خپل ډپارټمنټ هغه پازیټیو دغه چې دی هغه پورټرې کړو ځکه زموږ دا ډپارټمنټ ډېر داسې لیبر ډپارټمنټ چې دی ډېر داسې ښه اقدامات دي چې هغه پکار دی چې هغه د خلکو ته را مخامخ شي او د هغې د وجې به انشاءالله تعالی زموږ د ډپارټمنټ چې را کومې بدنامۍ دي انشاءالله هغه به موږ په هغې باندې کور کوو که خیر نو ما دغه وی چې ټیکنیکل ایجوکیشن له پکار موږ توجه ورکړو چېرې دا ماشومان چې دي دا
ماشومان جنکې لکان چې دي دوی موږ په دغه طرف باندې یو دغه ته جوړ کړو چې یاره دوی په خپلو خپو ودرېږي. څنګه چې نن دلته د ما په خیال د ایگزیبیشن دی لا موږ کتلی نه دی خو ویکیشن دغه والا جوړ کړی دی دا 3 انسټیټیوټ چې د موږ امانګړ دی چارسده حکیم آباد مردان پېښور د هغوی طرفه دی. نو ان شاء الله تعالی زه چې هغه وګورم کیدای شي داسې هم دغه وکړو میډم هم ناسته دلته چې موږ داسې څه دوی لپاره وکړو چې یو غټ سکیل باندې د خلکو ته موږ یو موقع ورکړو اپرچونټي ولا جوړه کړو چې یاره دوی چې دوی مارکیټ ته ځان ورسوي چې یاره په هغې باندې که انټرنیشنل نی چې نیشنل مارکیټ ته صوبایي لیول باندې مارکیټ ته ځان ورسوي چې د دوی هغه فن چې دی د دوی هغه هنر چې دی هغه خلکو ته میلو شي. زه به تاسو یو مختصر خبره کوم. تاسو دا وګورئ د لاهور کې یا د غټ غټ ښاریو کې اسلام آباد کې چې کوم دا ډیزاینرز دي ځان ته ډیزاینرز وایي د دوی دا ټولې کپړې چې دي همدغه شانتې وړو وړو دکانونو کې وړو وړو ګلو کې وړو وړو کوټو کې همدا زموږ د میندې خویندې چې دي هغوی یې کوي خو هغه پیسې په مین چې دی هغه ډیزاینرز اخلي. نو موږ وایو چې دا ډیزاینر هغه نوم چې تاسو ځان له ورکړئ تاسو ځان له هغې دغه ته ورسئ ځان له یو دغه جوړ کړئ مقام جوړ کړئ نو انشاءالله تعالی چې کومه هغه ډیزاینر چې هغه پیسه اخلي انشاءالله هغه پیسه به زموږ د ماشومانو ته میلاوي. زه ډېر ټایم به نه اخلم ځکه چې دلته یو پروګرام د دې نه پس بل هم دی نو بس زه به وایم چې ستاسو یو ځل اخره کې بیا به ډېره شکریه ادا کړم او کوشش به کوو چې د ایگزیبیشن هم وکړو ستاسو اسکول دا وزټ دی هغه هم وکړو نو هغې نه پس به انشاءالله تعالی بیا اجازت پاخلو. تاسو لا ډېره مهرباني ډېره شکریه جی. تھینک یو. Honorable Minister Sahab, Mr. Fazl Shakur for Labor Department, Secretaries and Administration and Director Education, thank you. سب سے پہلے میں حیران ہوں یہاں کے کہ فرسٹ ٹائم میں چرسدہ آئی ہوں ان مائی لائف اور یہ چھوٹے سے کیپیسٹی بہت کم کیپیسٹی میں بہت اچھا سا جو پروگرام ارینج ہوا ہے اس کے لیے میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب مجھے پتہ چلا کہ چارسدہ میں بھی اتنا ہڈن ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. تو ہمارا جو وومن چیمبر کا کام ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اور جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں ان کو آگے لایا جائے. ایکچولی ہمارا جو کام ہے وہ 3 کمپوننٹ پہ ہے. ایک ہے پروڈکٹ کی کوالٹی کو امپروو کرنا, دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ لنکیجز ڈیولپمنٹ کرنا, تھرڈ جو ہے وہ ہے ایکسیس ٹو دا فائنانس. تو منسٹر صاحب اور ایجوکیشن ڈائریکٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب, میں آپ سے ایک بات یہاں پہ ڈسکلوز کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے لیے آپ کی جو اسکلفل جتنی لیڈیز ہیں ہوم بیس ورکرز ہیں ان کے لیے UNHCR سے بات کر لی ہے. آج UNHCR کا جو ڈونر پارٹنر ہے SRSP وہ یہاں موجود ہے, ان کو میں لے کر آئی ہوں. UNHCR کو میں یہاں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کل کے شارٹ نوٹس پہ. اور میں ان کی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کی ووکیشنل ٹریننگ جو ڈائریکٹرس ہیں ان کی ایک میٹنگ ارینج کرنا چاہتی ہوں تاکہ لنکیجز وہ اسکل دیں. آپ اپنی لیڈیز کو ان کے ساتھ وہ آپ کی لیڈیز کو ٹریننگ دیں گے, ان کی پالشنگ کریں گے اور تاکہ ان کی مارکیٹ لنکیجز ڈیولپ ہوں اور مارکیٹ میں ان کی پروڈکٹ جائے. اور چارسدہ کے جو غیور پشتون عوام ہیں, میں اگر پشتو میں تھوڑا سا بول لوں کیونکہ یہاں پہ خواتین بازار نہیں جا سکتی, موسٹلی لوکل بازار, وہ باہر پشاور جا سکتی ہیں, اسلام آباد جا سکتی لیکن لوکل نہیں جا سکتی. تو جب وہ بازار نہیں جائیں گی تو ان کی لنکیجز کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ یہ جو آپ نے ایونٹ ارینج کیا ہے اس میں ان کی لنکیجز ڈیولپمنٹ ہوں گی, عورتیں عورتوں سے ملیں گی, تب ہی ان کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آگے سیل ہوگی, ان کی پروموشن ہوگی. اور سب سے بڑی میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں, آپ لوگوں نے جو مجھے بلایا صرف اس لیے کہ تاکہ ان کی لنکیجز ڈیولپ ہوں اور ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچ جائے. تو انشاءاللہ آئی ایم آلویز ود یو. منسٹر صاحب آپ جب بھی بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے, سیکرٹری صاحب, لیکن پلیز اس کاروان کو یہاں مت سٹاپ ہونے دیں, اس کو جاری رکھیں.
اور تھینک یو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ جب بھی بلائیں گے تو میں دوڑی چلی آؤں گی انشاءاللہ. تھینک یو. اب میں چیف گیسٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ووکیشنل سینٹر چارسدہ میں ایگزیبیشن کا باقاعدہ افتتاح کریں. شکریہ.